Bismillahirrahmanirrahim. Second lecture of pharmacology. By Dr. Habibullah, Director Al-Madina Institute of Medical Sciences, Peshawar. Route of drugs administration یعنی د په کم لارې دي کم ذریعه باندې خورا د میډیسن چې دي دا استعمالیږي. Definition: the used method of drugs is known as route of drug administration, or the method of administration of drugs are known as route of drugs administration. These routes can be divided into the following basic routes. First one, internal route. Internal route की بیا further classification दे कम दी oral route दे sublingual दे rectal route दे oral خو mouth په ذریعہ sublingual جمع نه لاندې rectal ډکو امتیازو په ځای یا rectum باندې بی کم ایڈمنسٹریشن چې دی په کم میډیسن چې استعمالیږي ډرګز استعمالیږي پیرنټرل روټ چې دی په هغې کې بیا فردر کلاسیفیکیشن دی نو هغه انجیکټیبل دی لکه انجیکشنو په ذریعه باندې او انهیلیشن دی انهیلیشن مین د پوزې په ذریعه ساب په ذریعه اخیستل او ټرافیکل چې دی ټرافیکل روټ ټرافیکل مطلب بیرونی استعمال شي انجیکټیبل چې دی نو دا بیا فردر کلاسیفاید دی فردر په انجیکټیبل کې بیا درې قسمونه دي هغه ډېر هم کېدای شي خو مین خو دوه دي لکه یو انټرامسکولر دی یو انټراوینس دی خو نور هم پکې دي داسې نو هغه زه تاسو ته کلاسیفیکیشن په دې دا کې ښیم یو انټرامسکولر روټ دی لکه په مټ باندې انټرامسکولر مټ باندې یا په بټکس باندې انټراوینس چې دی په رګ کې کوم وین کې چې کوم لګي انټراډرمل سرمن کې انټراکارډیک بعض اوقات بعضې انجیکشن میډیسن داسې چې په زړه کې ډایرکټ لګي هارٹ اٹیک دوران یا نور داسې ایمرجنسي کې انهیلیشن روټ چې دی نو هغه د پوزې په ذریعه باندې انهیلیشن په دې کې لکه استمیټک مریضانو دپاره سلبیوټامول سپری شوه او د دې نه علاوه انستیزیا دپاره جنرل ګیس په جنرل انستیزیا وغیره ټرافیکل چې دي ټرافیکل روټ چې دی نو دا آینمنټ لکه ملهم بیرونی استعمال دپاره چې کوي په هغې کې آینمنټ دي سلوشن لکه دا سرمنې دپاره ویښتو دپاره نکونو دپاره مختلف آینمنټ راځي سلوشن راځي دا ټرافیکل او انټرنل روټ ای چې کوم بیا دې ته واپس راځو نو په دې کې دیز ایڈمنسټریشن آف ډرګز تھرو د جی آی ټي لکه ماوت په ذریعه باندې راشي
بیا جی آی ټي ګیسټرو انټسټاینل ټریکټ باندې په دې کې بای مینز جی آی ټي ګیسټرو انټسټاینل ټریکټ جی آی ټي باندې چې کوم روټ دی نو په دې کې اورل روټ د خوراک په ذریعه باندې this method the drugs is taken in mouth and then swallowing usually with the help of water or other liquid. د دې مطلب دا چې د بعضې میډیسن منګه د خولې په ذریعه باندې دا وکړو دا اوبو سره یا پیو سره یا نور لیکوډ سره اخلي. Some drugs with high lipid solubility دغه مطلب بعضې ډرګز داسي چې هغه لیفټ ورسره اټیچ وي او هغه په لیفټس کې سالوبل کیږي نو هغه د ژبې لاندې دي ته sublingual وي. Under the tongue, some drugs with high lipid solubility can be chewed and then kept under the tongue. They will cause lipid soluble drugs, e.g. nitroglycerin. Nitroglycerin دا د بلډ پریشر لپاره استعمالیږي. rectal route چې دی sublingual route خو تاسو دریم نمبر چې دی rectal route دی نو rectal د rectum په ذریعه باندې some drugs are administered through the rectum way is called as rectal route. Administration of solid form of drugs called suppository drugs, suppositive administration, liquid form of drugs. دا بعض اوقات لکه تاسو وګورئ انیمیا چې دا پاس کوي د دې نه علاوه ماشومانو خېټه سخته ګلیسرین دغه ته پاس کوي. په دې کې بل پارټ چې دی پیرنټرل پارټ چې دی پارټ بی په هغې کې these administration of drugs by the root of the then enter root of is known as parenteral root. It can be divided into the 3 steps. Number 1, injectable. These method which drugs administration through injection such as intramuscular یعنی intramuscular buttocks او انټراوینس چې دا په رګ کې چې کوم انجکشن لګي انټراوینس اکثر په انجکشنو دا لیکلي مې آی ایم او آی وی. انټرا سبکوټینیس انټراټریکیل انټراکارډیک وغیرہ. انهیلیشن روټ چې دی نو دا د نیبولایزر په ذریعه باندې کیږي. انهیلیشن روټ the drugs inhaled into lungs د نیبولایزر په ذریعه باندې استماټیک پیشنټ چې دی هغې ته وینټولین یا نور کوم اکثر وینټولونی نور داسې مختلف سټیراید هم کیدی شي د استما پیشنټ ته د نیبولایزر په ذریعه او سپری مختلف سپریز دي انهیلیشن لپاره. ټرافیکل روټ چې دی نو په دې کې اپلایډ لوکلی آن د سکن لکه د سکن دپاره کریم شو آینمنټ شو لوشن شو. په دې کې بیا مختلف دغه راځي. نمبر 2 ډرګز ابزارپشن. ډرګ ابزارپشن چې دی لکه دوایي څنګه وخوړی شي بیا څنګه جذب کیږي. ډرګز ابزارپشن
after any route of drugs administration, which is the drugs enter into bloodstream, a system, circulatory system called drug absorption. When a drug taken orally, this is swallowed and reaches into stomach, which digests it, and after being these soluble drugs pass into small intestine where they are absorbed. When the drugs taken orally, it is swallowed. مطلب دا دی چې کله موږ دوايانې د ماوت په ذریعه باندې استعمال کو هغه سټمک ته لاړ شي او د سټمک نه پاس ډایجست شي او د ډایجیشن نه پاس دا بیا څه شي سالوبل ډرګس چې دي کله دا ابزارب شي نو سمال انټسټاین او دا په بلډ سرکولیشن کې بیا شامل شي. Small intestine کې دا لیکلي دي چې small intestine has got the following characteristics help in the absorption of drugs is large surface area, number 2 thin mucosa. وای large the small intestine چې د دې area یو څه وای mucosa د دې نری او rich blood supply, low electrical resistance. د نن دپاره دا لیکچر کافي دی. د بل لیکچر د پورې دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.